السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو په ټولو روغ جوړ به وئ. د پېښور په هشنغرۍ کې عزتمنو په یو کور کې سلنډر چاودلی دی. په دغه چاودنه کې عزتمنو 3 کسان زخمیان دي او د 55 کالو ښځه پکې عزتمنو مړه ده. راځئ مینوال تاسو ما سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرته زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ او زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې واقعې مخې ته راځي چې په دې کې غټه غلطي عزتمنو د دغه د کور والا خلک دي. ځکه عزتمنو چې دغه خطرناک شی دوی بلۍ او سبزیانې پرې پخوي خو دوی ته د دې خبرې علم نشته چې دا چې وچ وي نو د دې څومره نقصانات دي. مینوالو یو ورځ د دې د ګیس د وجې نه پوره کورنۍ تباه شوې وه. ګیس چاودلی او مکمل د کور چت راپرېوتی او د دغه کور چت لاندې چې عزتمنو څومره خلکه ګیر شوي وو هغه ټول مړه شوي. په هغه کورنۍ کې یو کس هم نه و پاتې شوی چې بېګا د شپې څنګه د پېښور په هشنغرۍ کې عزتمنو په یو کور کې سلنډر چاودلی دی. د دغه چاودلو په ټایم کې عزتمنو دیوالونه ټول هر څه راپرېوتي وو. په دغه کې عزتمنو یوه د 55 کالو زنانه پکې عزتمنو مړ شوې ده. یو د 6 کالو شویب خلک پکې عزتمنو مړ شوی دی او بل د 7 کالو عزتمنو بل خلک هم پکې عزتمنو ګیر شوی دی او ځای په ځای باندې مړ شوي دي او ویل کېږي چې په دې کې 15 کسان نور هم زخمیان دي. هغه نږدې هسپتال ته وړل شوي دي. د هغوی ته کې زیر علاج شوی دی. هلته دواګانو کې یاد ساتئ عزتمنو چې دغه کورنۍ ته دي الله تعالی د زړه صبر ورکړي او دا کوم چې مریضان دي عزتمنو الله تعالی د دوی ته صحت ورکړي او چې کوم چې مړ شوي هغوی ته دي الله تعالی هغه جان ښه کړي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.